الله الرحمن الرحیم. چې نن دا سخته ورسېږي په خیره، سبا نه به بیا به کې د وینا خبرې کمې شي. دا خو هغه تیوري ده که نه وینا دي بیا به ټول د ایستلو اوقاتو باندې به ډېر ټیم تېرو د شپږو چې ماسپښیني فورا شروع د مازدیګر د مانځه پورې چې څومره ډېرو په اوقاتو کې مشق وکړو دومره هغه سړي ته په مشق نه کېږي. د مشق نه بغیر ټول ایستل په کاپۍ کې په بورډ باندې. خو په دې کې بله خبره ده، که سبا چېرته الله تعالی دې کړي چې ټول د رویت هلال کمیټۍ ممبران شي یا مثال په طور خپله علاقه کې درته چا شهادت پیش کړو، د دوی دا شهادت د ګواهي څرنګه ورکوئ. ټیک شو نه؟ یو خو شرعي حکم دا دی چې کله په اسمان کې وریځې وي، موسم ابر الود، نو بیا د یو کس ګواهي هم قبولي، هغه هم قبلولی شي. چې کله اسمان صفا و، نو بیا د یو دوو کسانو ګواهي قبوله نه وي، بلکې بیا جمع غفیر پکار وي. لکه چې دا یې ویني نو دا نورې ولیدي. پوه شوې بې؟ اوس تاله یو کس ګواهي راوړه، قسم کوي چې ما سپوږمۍ لیدلې ده، نو ته به یو خو به د ده عدالت ته ګورې چې دا عادله دی او مشهور فاسق فاجر کافر خو نه دی. ټیک شوله؟ دغه په ګواه کې دغې ټولو ته کتلی کېږي، هره ګواهۍ کې د ګواه هغه عدالت ته څه کېږي؟ کتلی کېږي. دویم به دا تحقیق کې چې د ده دا ګواهي نو د ظاهر نه خلاف نه ده. ټیک ده؟ که د ظاهر نه خلاف دی ومونده بیا به قبلې نه بلکې څه به یې بیا رد کوي. او که د ظاهر موافق وه نو بیا یې قبلولی شي. قاضي، حاکم، ذمه دار سړی هغه یې بیا قبلولی شي چې د ظاهر مطابق. اوس د ده نه به څه څه تپوسونه به کې، د ده جان پړتال به څرنګه کې چې دا یار دروغ وایي که رښتیا وایي. یو دا چې د ده نه د وخت په باره کې تپوس وکړه. څه تپوس دی وکړه؟ د وخت په باره کې چې وروره تا دا سپوږمۍ چې دې ولیدل پیکس تا سره په ګړۍ کې څه کوي؟ پوه شوې؟ د مخکې نه به تا ته دا پته وي چې دا سپوږمۍ به د دې ټیم نه د دې ټیم پورې په افق باندې، د دې ټیم نه د دې ټیم پورې. د مثال په طور تا ته دا معلومه وه چې دا سپوږمۍ به د 6:30 نه تر 8 بجو پورې صحیح افق باندې، او تاله سړي چې ګواهي کوله هغه وایي چې یاره ما لیدلې ده په 7:15 باندې. دا سوال چې تا وکړو صحیح کو غلط یې کو؟ صحیح کو. یعنې دا ټوله دورانیه داسې ده چې په دې کې سپوږمۍ د افق نه پاسه ده که لمر غروب شوی دی او سپوږمۍ د افق نه پاسه ده. نو چې تا ورته وي چې لکه په څه ټایم مې لیدلې وه، یاره جي په 7:15 مې لیدلې وه. ټیک شو؟ بل ګواه نه دې تپوس وکړه لکه سپوږمۍ د څه ټایم دي، یاره جي تقریبا چې 7:30 بجې به وي. ټیک شو نه؟ نو هغه باندې هم بهترین جیوز کوه، زه وایم خپل لار ونه بس. ټیک شو نه؟ چې تا ته د پته ده چې په 8 بجې غروب کړی دی او دی وایي چې ما په 8:30 لیدلې ده، خو بل څه بله یې لیدلې ده که نه؟ یو به دې د وخت تپوس په دې نه کوې، او د مخکې نه به تا ته معلوم وي چې سپوږمۍ نن د افق د پاسه د دې ټایم نه چې غروب شمس وشو، د غروب شمس نه بعد سپوږمۍ دومره ټایم دی، د دې ټایم نه د دې ټایم پورې یو سوال شو. بل به دې نه بیا کې د سپوږمۍ د شکل په باره کې، او دا تقریبا په دې باندې هغه ممکن شکلونه تاسو ته ورکړي دي که نه؟ یعنې دا شکلونه په دې شکلونو کې به تا معلومه کړي وي په آلاتو وغیره سره
چې نن به د سپوږمۍ کوم شکل وي بالفرض نن د سپوږمۍ هغه دا شکل و او دې ته د داسې شکل جوړ دی چې ما داسې لیدلې ده خطا شوی دی که نه دویم به د سپوږمۍ د شکل په باره کې لکه سپوږمۍ چې لیدلې وه صحیح وګوره ښه کلک سوچ وکړه دا نوکي چې وي دی کوم طرف ته وي په بره باندې وي په کته وي که دې سایډ ته وي که دې سایډ ته وي که کږې وي سره په دې خبرو پوه شوې که نه بل دریم سوال به دې نه بیا کې چې نور چې په کوم ځای باندې غروب کړی و نو د هغې نه سپوږمۍ کوم طرف ته غروب شوی و د هغې نه سپوږمۍ کوم طرف ته و نور چې په کوم ځای پټ شو که نه چې غروب شمس په کوم ځای وشو د هغې نه سپوږمۍ کوم طرف ته لکه دی وي گوا سے یہ پوچھا جائے کہ جس جگہ سورج غروب ہوا تھا چاند اس سے دائیں جانب تھا یا بائیں جانب سپوږمۍ دې کوم طرف ته جبکہ قاضی صاحب کو پہلے سے فرق سم کے ذریعے اس سوال کا جواب معلوم ہو چکا ہوگا اگر ته به د مخکې نه پته وي چې د غروب شمس په ټیم سپوږمۍ د لور نه ښي طرف ته او د چپ طرف ته دریم د پوس به دا وکړي ٹھیک شو نه بل د ګوا نه دا معلوم کا د سپوږمۍ د افق نه بلنده څومره وه افق نه د دې دپاره ضروري ده چې دا ګوا ستا مخې ته اوس که په ټلیفون درته ګواهي کوي نو بیا دا پته لګېدلی شي لکه ته دلته ناست یې قاضي ته ګواهۍ درله راځي او تا ته یو سړی اوس د کرک نه د ټلیفون وکړي چې جي قرآن قسم درته کوم ما سپوږمۍ ولیده ته دې دا معلومات کولی شي چې څومره بلنده وه د دې لپاره د ګوا هغه حاضري څه نه ضروري ټیک شو نه شهادت وایي دې ته چې ګوا به حاضري ته په یو معامله کې په عدالت کې ګوایي او وایي چې زما نن کار دی په پاڼه باندې به ولیکم او ووایم چې یاره بس دا قصه زما د مخې شوې وه او دا معامله ده او زه دی موزګار درنرلم عدالت ته ستا دغه پرزه چې دې ولیکله دا عدالت قبلوي نه ګواه وایي دې ته چې دی به حاضر وي بیا بل یو شهادت علی شهادت دی نو دغه هم ټیک اگر داسې چې مثال زه ګواه یم په دې باب کې دغه هم ټیک راځي زه ده ته هغه ټول حالات بیان کړم ده په خپله سپوږمۍ نه ده لیدلې ده ته هغه ټول هر څه ووایم ده ته ووایم چې په دغه ځای مې لیدلې او داسې شوی داسې شوی او بیا زه حاضر نه شم دی لاړ شي قاضي ته ووایي دې ته شهادت علی شهادت وایي دلیل به ګنجایش ټیک شو هغه هم ټیک خو په هر حال د ګواه حاضري څه ده ضروري ده پوهېږم که نه نو چې کله هغه حاضر شي نو هغه ته به وایي چې بلنده څوره درکوم ما ته یې وښیه نو هغه تا ته فکس لکه هغه عام سړی دی نو تا ته ډیګرۍ نه شي ناپ کولی یا څه آلات ورسره نه چې په هغې ډیګري وله په هغه ټایم کتلی دی چې به تا ته اندازتن وایي یاره په دغې ځای دغه ونه چې ښکاري د دې ونې په دې سر باندې بلکل یا دا غر چې ښکاري دغې ګټې دې طرف ته په دې ځای باندې د شي اندازه به راته ووایي که نه ته به د هغې اندازې خپل میچ کچ چې دا دې چې کوم ځای ښي نو دا د افق نه څومره ژوند دی څلور تپوسه شول دقه څلور تپوسه چې ته وکړې او په دې څلورو واړو کې دا ګواه صحیح ووت پته ولګېده چې د ده ګواهي د بدیهیاتو نه خلاف نه ده د ظاهر نه خلاف نه ده او که په دې سوالونو کې خطا شو نو بیا د ده څه ده ګواهي د ظاهر نه خلاف ده بل یو پنځم سوال دی خو دا د عامو خلکو نه به دا نه کي عام یو ساده باندې مسلمان در راغلی د هغه نه نه بلکې دا که داسې سړي ګواهي درکړې ده چې هغه تعلیم یافته دی او په دې فلکیاتو په کمپیوټر او د سپوږمۍ په دې حالاتو مالاتو پوهېږي پوه شوې
نو بیا به هغه نه به پکې دغه سوال کې گواہ اگر پڑھا لکھا ہے تو اس سے یہ بات بھی ضرور پوچھ لی جائے کہ اسے پہلے سے کسی فلکیات دان نے چاند کے بارے میں کوئی معلومات تو فراہم نہیں کی الگا چاہو رہتا چلتے یو فلکی سڑی خو رہتا ویلی نه دی ماہر دے دا فلکیات وقت پوکڑے نہیں بدیشی یا خود اس نے اس سلسلے میں کسی کمپیوٹر پروگرام وغیرہ سے مدد تو نہیں لی ایسا کمپیوٹر پروگرام وغیرہ نہ خود مدد نہیں آگستے یہ سوال بہت ضروری ہے کیونکہ پہلے سے چاند کے بارے میں معلومات رکھنے والے کو بعض اوقات پہلے سے ذہن میں بیٹھی ہوئی شکل ہی آسمان پر نظر آنے لگتی ہے اس آگندن ټول ورځ کمپیوټر ته ناست دی اوس سپوږمۍ پکې ګوري چې وګوري جو بیا ورته ذهن کې هغه خبره پرته وي نو هسې ورته هغه سپوږمۍ په نظر راشي کله کله ورته ښه ډېر چې سپوږمۍ په نظر راشي اکچولی هغه خپل تصویر چلیږي را چلیږي हाँ और यूँ वो बाज़ अवक़ात शदीद गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं गलत फहमी शिकार गलती ने दरोग न हुई लेकिन गलत फहम वर्तमुशी ठीक है ना और यूँ हाँ नेज़ अगर कोई शख्स पहले से साइंसी मालूमात से वाकिफ़ हो तो शरारत नफ्स या किसी साजिश की बिना पर भी वो कसदन गलत बयानी कर सकता है और बल्दिशी बाज़ निमकस कसदन गलत बयानी कोलेश ना मुमकिन दुनिया दगा ना दा देना दुनिया खलक दिसी रिश्तिया हुई दुनिया दरूग हुई का ना खुश है लेकिन समझो इंसानों की मुसलमान मुश्ता काफिर मुश्ता खुदी से मुसलमान की रिश्तों ने उधर मुझे मुश्ता खयानतदार और अमानतदार मुझे मुश्ता देगा ना दगी कि जब तालीम याफ्ता सड़े हो दे फन माने लोग पूरा सड़े हो कंप्यूटर वाले पूरा सड़े हो दागा ना मैं दगी तपोस्ती मुकाला कर मक्के होने जाना मालूमात नहीं करी दूसरा वो कंप्यूटर के होते खपल से कतरी ना उसका अगर भी अदा की ताता दरूग हुई हो ताता या सही अरसे हुई का ना नो ताता ने मुताबिक पैसा लगो कर तो भी आप आगे पूछा खुदा ही पूछा तो वो दागे दागे ज़ाहिर मुताबिक पैसा लगेगा ना जो ज़ाहिर है क्या सही ठीक ना دا قسم خبری په دې سره شهادت اغا جان پرتالیږي پرکاویږي د دې نه بعد چې بیا کوم شهادت قبول شي د دې ټولو سوالونو د کولو د صحیح جواب ورکولو نه بعد نو عموما هغه ټیک شهادت هغه بیا سوي ټیک شهادت اگر دا سوالونه معلوم نه دي په منځ کې نه کې جان پرتاله نه کې بیا به کله کله د چا د غلط څوک چې د غلط فهمۍ شکار شوی نو ته هم د غلط فهمۍ څه شي شکار شي یا چې څوک شرارت نفس کوي شریر وي غلط بیاني کوي نو تا هم دوکه کېږي ځان سره تا هم ځان سره څه کېږي دوکه کېږي د خلقو د دوکې نه د بچاو دپاره یا غلط فهمي رانیولو دپاره دا سوالونه ضروري بعضې خلک وایي چې دې شیزونو ته ضرورت نشته حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نحن امت امیت امی امت آن پڑھو امت کنچو نا دیتا اڑو ضرورت نشتا داگین وقت جواب ورکا چی منگ دا دی سیزونو دا دی احلات مکلف اللہ نو یو گرزوی نور دشی نا چی آلات استعمالو منگ امت امیو مانا داندنا چی آلات با استعمالینا آلات استعمالول در ناجائز دی نه کوئی بلکې د آلات د استعمالولو مکلف نه یې لازمی در باندې نه دي کوئی به کنه دغه په دغه حدیث کې چې دی نحن امه امیه لا نكتب لا نحسب لا نكتب لا نمونږ لیکل کوو نمونږ حساب کتاب کوو ٹھیک شو نا هغه الزامي جواب به کې ورکړی دی داسې چې ښه چې ته دا نحن امه امیه د دې حدیث مبارک دا ټوکړه په دلیل کې پیش کې نو په دې پسې وروستو دا چې لا نکتبو نو ته لیکل کې نه او په لیکلو سره نشر و اشاعت د دین اسلام او د احکاماتو کې نه د تفسیرونه د کتابونه ټول لیکل شوي نه دي او د دقیق په ذریعه سره نشر و اشاعت کې نه یعنی هغه لیک په استعمال کې راولي نه
لیک په استعمال کې راولې دغه رنګې حساب کوم په استعمال کې راولې نو څه ناجایز والا خو کې نشته ته پوهېږي نو لا نحن امة امیة لا نكتب ولا نحسب معنا دا ده چې موږ د یو شي د لیکلو یا د حساب کتاب مکلف نه یو که د استعمال کړو ښه خبره ده مکلف یې دی که ته ټول عمر امر بالمعروف نهی عن المنکر کې واعظ و نصیحت کې نور د دین په هر شعبه کې خدمت کې لیکل نوم خپل نشي لیکلی ته په دې ګناهګار یې بیا نه بالکل بھی گناہگار نہیں بالکل ستا امر بالمعروف نهی عن المنکر ستا د تبلیغ ستا د جهاد ستا د هر شعبې د خدمت الله تعالی هغه سلې درکړي چې کوم یو غټ پینټر ته ورکړي پوهېږي به که نه ځکه ته د لیکلو مکلف نه یې که تا وینا چاته وکړه د نیکۍ چې لکه په دې به تا ته ثواب په دې به تا ته ثواب یي او که چېرته لیکل دې وکړه نو په دې به ته ثواب نه یي داسې فرق پکې شته نه څنګه چې په هغې بغیر لیکلو نه اشاعت د دین نشر د دین تبلیغ د دین هغه صاحب ماجور دی اجر ورته میلاویږي داسې هغه کاتب دین هغه ماجور دی هغه ته الله اجر ورکوي حالانکه د کتابت مکلف خو نه دی داسې د حساب مکلف نه یو چې پیچیده حسابونه دي کو او که دې وکړو نو بد لکه دا کتابت چې معاون او ممد دی داسې دا حساب هم معاون او ممد دی نه پوهېږي منطق چې وایو یا فلسفه چې وایو نو موږ د منطق مکلف نه یو موږ د الله د کتاب مکلف یو د حضور صلی الله علیه وسلم د پاکو خپلو مبارکو ارشاداتو مکلف د هغې به ځان پوه ژوند به مې تېر و د هغې باندې علی وجه البصیرت دې پوه شو د هغې دپاره دغه آلات به استعمالو که نه منطق به استعمالو نحو به استعمالو صرف باندې به ځان پوه کوو فلسفه باندې به ځان پوه کوو په معنیو په بیان په بدیو به ځان پوه کوو حالانکې موږ د دغې خو نه یو مکلف موږ د قرآن او د حدیث مکلف دغه به طور معاون زده کوو وایي چې په دې علی وجه البصیرت چې څنګه منطق نحو او صرف زمونږ معاون دي نو داسې حساب هم زمونږ معاون فن دی څه شی دی معاون فن دی نحن امة امیة لا نکتب ولا نحسب دې معنا دا نه ده چې موږ به د سره حساب کوو نه کتابت به کوو نه بلکې دې معنا چې موږ د دې مکلف نه یو ٹھیک شو نه که دې وکړو نو بده دې نه ده کړې دا د هغه مددګارانو نه د مدد حاصل دا د بطور معاون د استعمال کړه ٹھیک شو نه بله یو خبره پکې دا کوي کله کله د اولنۍ ورځې میاشت سمه غټوي ٹھیک شو نه وي دا ولې دا ځکه که نه چې کله 29 تاریخ په نظر رانغله 29 تاریخ په نظر رانغله حالانکې برد خو شوی و که نه پیدا شوی خو ولیکن مثال د 10 ګنټو د 10 ګنټو دا ته په نظر راغله نه نو چې رانغله نو سبا چې 24 ګنټې نورې تېرې شوي نو دی به څومره عمر شوي 34 ګنټې وي که نه نو د 34 به خامخا بیا غټېږي که نن د 15 ګنټو دا په نظر رانغله نو سبا به د غروب شمس په ټایم کې دی څومره عمر 15 او 24 39 ګنټې شوې که نه نو 39 ګنټو غټه به نه که نن د 18 ګنټو دا په نظر رانغله سبا پې 24 نورې تېرې شوې نو 42 نه شوې نو د 42 به غټه نه وي بیا دا کله کله غټه د دې وجې نه په نظر راځي چې په 29 باندې د دې پیدایش شوی لیکن د افق نه بلندي کمه یا پکې رڼا کمه پیدا شوي یا عمر کمی د 20 ګنټو نه عمر کمی نو په نظر را نشي نو سبا به خامخا بیا غټوي
لکه چې عمر یې ډېر وشو. اوس نن د 21 ګنټو د تا ته په نظر راغله انتها نری کېده. سبا به بیا د 21 ګنټو 21 او 24 شوې 46 شوې که نه 45 شوې د 45 ګنټو په غټه یې ښه بلکل. دغه اوس د دویمې ده ځکه چې پرون د 21 ګنټو دا ته په نظر راغلې ده خو نن د 20 ګنټو دا تا ته په نظر رانله نو سبا به بیا د 100 ګنټو وي د 44 وي که نه نو دغه به بیا درنه وي. نو د 21 او د 44 مځ یو فرق نه وي د نیمې نه زیات فرق وي پکې. یو میاشت د 21 تا ته په نظر راله ده بله ورځ د 43 په نظر راله یا د 42 یا د 44 لکه مثال د 42 په نظر راله نیم په نیم فرق به پکې نه وي یو پکې که نه نو خامخا به ځکه چې پرون په نظر نه ورغلی. ٹھیک شو نه. یو سبب یې دغه دی. دویم سبب یې دا هم دی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من اقتراب الساعة انتفاخ الاهلة بېشکه انتفاخ الاهلة بېشکه هغه قرب قیامت د علامونه یو علامه دا ده چې د میاشت به غټه شي. میاشت پسې شي غټه شي. وأن يرى الهلال لليلة فيقال هو ابن ليلتين. یو سړی چې اینې دې میاشتې لره نو هغه به وي د یوې شپې د اولې شپې هلال به وي فیقال ویلی کېږي وهو ابن لیله دا به د دوو شپو دغه ده. ٹھیک شوله. نو چې څوک داسې وویل دا حضور صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې فرمایي داسې وخت به راشي سپوږمۍ به غټه وي بیا نو خلق به داسې وي چې وګوره دا خو د خدای خوار د مفتي منیب الرحمن وایي پرون وي دنه ولیده وایي دا خو هغه د 2 شپو د 3 شپو یا پلان کې خدای داسې که پلان کې خدای مختلفو خلکو لویو مشرانو علماو دې ته خیریه کنځلې به کېږي که نه وایي دا خو وګوره د 2 شپو د 3 شپو ده. نو یاره بس زه به درنه غلی کښېنم. حضور صلی الله علیه وسلم پخوا په زمانو فرمایي چې یو زمانه به داسې راشي چې د اولنۍ شپې سپوږمۍ خلک ویني وي چې دا حق کار دی او دا د قیامت په علامو کې ده زموږ د قیامت علامه. ٹھیک شو نه. علامو د قیامت کې ده کله که نه چې د اولې شپې د به خلک د دویمې شپې وي ځکه چا به لږه غټه وي په وجود کې سیز نه به لږه غټه وي به چې دا د 2 شپو ده حالات کې وي به لږه وأن يرى الهلال لليلة دغه یوې شپې هغه هلال به وویني فیقال هو ابن لیلتین چې دا د 2 شپو. یو سبب یې دغه و شاید چې قیامت ته نږدې هغه د دې سوره وخت نږدې کېږي دوره په جسامت کې د دې غټوالی راځي دا هم ممکن ده که نه پوهېږي شوې. او بل سبب یې دغه بعضې خلک د 14مې د شپې نه هغه اندازه د میاشتې لګوي چې زمونږ هغه 13 ورځ چې وه نو هغه د اولنۍ و که د دویمې وه نو دی ورته وایي چې دا اندازه غلطه ده ځکه چې د 14مې چې بلکل پول مون شوې ده یو لمحه یي هسه وي کېدای چې هغه لمحه د ورځې تېره شوي اوس به پکې بیا لږ معمولي نریوالی راغلی خو تا ته به د هغې احساس نه کېږي. ٹھیک شوله. یا که دغه پول مون کېدلی چې هغه پیک 100% هغه د شپې وشي خو شاید چې تا په ټیم کې وګوره که 99% وه یا 99.1 2 3 4 5 دوره وه هم سړي ته 100% په یو ښکاري پوهېږې پې نو که ته د 14مې وایې چې دا بلکل 100% رڼا او د هغې سیز نه بیا د میاشتې د اولې اندازه لګوي چې زموږ هغه 13 میاشتې شروع کړه وه صحیح وه که غلطه وه نو دا اندازې لګول هم څه دي صحیح نه دي دا اندازې هم غلطې دي ځکه چې ته چرې هم هغه یقیني طور داسې نشي ویلی چې دغه میاشت چې اوس د 14مې دا اوس 100% حالت استقبال دی او دغه 100% جرم قمر ماته ښکاري کېدای شي چې اوس په دې کې لږ کم شوی یا کېدای شي یو 5 منټ بعد دا پول کېږي ځکه چې هغه پول کېږي هغه یو لمحې له پول شي
او فورا بیا کمې راشي دا نه مخکې هم لږ کمې وي بیا یو لمحې له پول شي بیا کمې ډایرکټ راځي نو اوس د هغې مخکې کمې د وروستو کمې او په منځ کې د دې پول کېدلو د دې سړي د احساس نه کېږي پوه شوې پې که نه په هغې خو ځاخوا نمبر یې خو بیا نه نه وي چې 99% 99.1% داسې خو پې نه وي که نه خو دلته سي نو په هغې کې سړي د احساس نه کېږي د هغې عین حالت استقبال یا د عین مکمل جرم قمر اندازه نه لګي نو دا اندازې غلطې دي بله خبره پکې بیا دا کوي چې 100% په حساب کتاب او په فلکیاتو باندې اعتقاد ساتل یقین ساتل دا غلطه خبره ده ځکه چې دا حساب کتاب دا فلکیات دا فن دی دا مقصودي علم نه دی بلکې دا څه شی دی یو فن دی او فن دا معاون وي دا څه وي معاون وي ممد وي مددګار وي ستا مقصودي نو په دې به 100% پیکس هم په دې عمل نه کوي لکه بعضې سکالران وغیره دا وایي لکه جاوید احمد غامدي دی که څه بله پټر دی که نه هغه وایي چې دا اوس جدید دور دی اوس په دې کې د میاشتو لیدلو ته ضرورتونه نشته بلکې بس په دقیق کمپیوټر کې ګوره نو چې هغه کله وایي چې برته مون وشو نوې میاشت اسلامي شروع کوه وایي د خلقو لیدلو ته اوس ضرورت نشته ٹھیک شو نه یا د قرنګي چې بل وزیر صاحب او بل چې داسې وایي بعضې هغه په دې ټي ویانو په دې باندې راځي ځان ته مذهبي سکالران وایي که نه نو هغې چې وایي چې یاره بس اوس د دې لپاره په کلینډر سیټ کړو یا د دې لپاره کمپیوټر صحیح دی یا موبایل کې هم داسې راتللی شي نو رویتونو ته ضرورت په هغې وخت کې وایي و چې په کوم وخت کې کمپیوټر نه و نو وایي بالکل ستا دا خبره غلطه ده ٹھیک شو لا ځکه دا کمپیوټر دا آلات چې دي دا معاون دي دا څه دي معاون دي دا موږ ته یقیني نتایج نشي راکولی بلکې امکاني نتایج راکوي امکان تر حده پورې خبرې کوي وشوله بیا پسې دا سورج ګرهن و که نه دا به اوس تاسو ځان خپل چیکینګ د دې کوئ میاشت په میاشت ځان سره چا سره کمپیوټر یې په هغې کې هم موبایل چا سره یې په هغې کې هم د دې مختلف قسمه هغه پروګرامونه یې سافټویر یې او اپلیکیشن یې دا یې ډاونلوډ کړئ خپل تحقیق یې کوئ او ګورئ هم هره میاشت یې ګورئ لکه الحمدلله دا په دې کال کې راته زه وایم چې زما نه به ډېر کم چېرته دغه شوي مس شوي چې ما به د دې هغه لکه ورته ولاړ ورته نه یم هره میاشت کې دغه کوم خپل کوشش پې کوم کله یې وینو کله یې ونه وینو ټیک اوس دا تېر دغه چې وه د تېر 29 رجب باندې انتهایي زیات تلاش مې کړی و ډېر شی بره یو استاد صاحب دی را سره و دغه و د څه خوانې نه کوم عمر څومره څومره عمر یې تقریبا چې څه 22 ګنټې و که 23 ګنټې نه ښه ډېر د دې نه هم ډېر و غالبا 27 ګنټې عمر یې خو بیخي ګوپ وریځ وه په هغې کې چېرته ښکاري